السلام علیکم زه منیس خان او نن د اگست شلم تاریخ د تاریخ نه درته یو د انګریز د دور یو واقعه ویم یو قانون سازی ورته ویم او بیا موجوده حالات وګورئ نو تاسو ته به اندازه وشي چې موږ په کم طرف روان یو. کله چې اولنی جنگ عظیم ختم شو نو په 1915 کې انګریز ته پته ولګېده چې زمونږ د هولډ کمیږي او د ازادۍ تحریکونه سیوا کیږي نو هغوی یو قانون پاس کو او هغوی ته وایي دفاع هندوستان اکټ دی په 1915 کې پاس کو. دفاع دوی ول نومونه هم داسې به کېښوده چې خلک وایي جوړ دا ډېر څه د هندوستان د فایدې اکټ دی خو هغه صرف د ازادۍ تحریکونه مخالف اوازونه دباولو دپاره دا اکټ جوړ کړی. پای کې دا و چې بغیر عدالته سړی بغیر ثبوت بغیر ګواه ته ګرفتارولی شي او څوک به یې تپوس نه کوي. بیا داسې چلو شو چې شیزونه لږ سیوا کېده، خلکو کې شعور راغلی و، د ازادۍ جذبه وه، د انګریز خلاف نفرت و. نو بیا یو بل دغه کو او هغې ته وایي انارکي و انقلابي جرایم اکټ 1919 دې ته المعروف دې ته وایي رولټ اکټ. رولټ اکټ ورته په دې وایي چې سر سیډني رولټ یو انګریز و، د هغه کمیشن دا اکټ جوړ کړی او دا بیا په 1919 کې په 18 مارچ باندې یو مرکزی کونسل پای کې 8 ممبران د بر صغیر او نور انګریزانو. نو چې کله د منظوري وکړه د دې خلاف د بر صغیر هغې ممبرانو ډېر سخت احتجاج وکړو او قائد اعظم محمد علي جناح د رولټ اکټ کونسل ممبر و، هغه د هغې نه استعفا ورکړه. هغه وی چې دا بدترین اکټ دی او په دې اکټ کې دا و چې بغیر د څه وجې نه بغیر د څه ثبوته ته بر صغیر کې خلک ګرفتارولی شي او غیر معینو مدت دپاره په جیل کې اچولی شي او هغه سره دا حکم نشته، عدالت خو لا پرېږده چې دا تپوس وکړي چې زما جرم څه دی، د دې حکم ولا نه ورکړی. نو دا په 1919 کې رولټ اکټ لاګو شوی او په هغې وخت کې دا وه چې د ازادۍ تحریکونه شروع شو، خلکو کې شعور راغی د انګریز د غاضبانه قبضې نه د خلاصېدو دپاره چې کم تحریکونو نو دا وشو. د دې خلاف قائد اعظم محمد علي جناح شدید الفاظ کې مخالفت وکړو، د هغې کونسل نه استعفا ورکړه. د بل د هندوانو مشر موهن داس ګاندي هغه هم ډېر شدید الفاظ کې مخالفت وکړو او هغوی یو تحریک شروع کړو، هغې ته عدم تعاون تحریک وایي چې د انګریز سرکار سره به هیڅ قسمه تعاون نه کوو بر صغیر خلک. هغه تحریک چې روان شو په پنجاب کې بیا ډېر زیات ظلم شروع شو او د پنجاب دوه لیډرانو، یو ډاکټر ستیا پالو او یو ډاکټر سیف الدین کچلو، هغه په دغه اکټ کې رولټ اکټ کې گرفتار کړه. چې دې کې گرفتار کړه نو بیا را روان یو میاشت نیم پس او هغه جیل ته ولېږل. د بیساکي میله وه نو پوره من خلک را جمع شو او هغوی په یو ګراوند کې احتجاج کو. هلته کې فوج له اختیار ورکو او دا ګراوند چې کوم د دې ګیر چاپیره یو بلډینګ و، په هغې بلډینګ انګریزان فوجیان ودرېده او فایرنګ یې شروع کړو او دې ته جلالوانه باغ حادثه وایي چې دا تاریخ کې یو بدترین ظلم شوی. په خپل د انګریز خو بر صغیر خپله وام نه و، په هغې باندې فایرنګ وکړو او اندازه دا ده چې 15,000 کسان پکې زخمیان او کم از کم 1500 کسان پکې شهیدان شوي په دې ظلم کې جلالوانه باغ کې. نو دا قانون چې و دا صرف په دې دپاره کړی چې مخالف اوازونه چپ کړي او دا انګریز د نن نه 104 سال مخکې په 1919 کې کړ، 104 نه 106 سال مخکې په 1919 کې کړ. اوس پرون څه چلو شو؟ پرون دا و چې یو څو ورځې مخکې دقه اکټ د دهشتګردي اکټ کې ترمیم په نوم سره د اسمبلی نه پاس شوی او پرون هغه د سینټ نه پاس شو. کم چې انګریز 106 سال مخکې کړی چې کم خلاف قائد اعظم استعفا ورکړې وه، د کم خلاف چې په بر صغیر عوام پوره من احتجاج کو، هغه اکټ په پاکستان کې د هغې سره ملتا جلتا نن لاګو شو. په دې اکټ کې څه دي؟ په دې اکټ کې دی چې بغیر د څه ثبوته، بغیر د عدالت نه، بغیر د څه وارنټه هر سړی سیکیورټي فورسز 3 میاشتو دپاره جیل کې اچولی شي او د هغه سره هیڅ قانوني حق نشته، نه د عدالت نه د څه. دې کې چا مرګستیا وکړه؟ پیپلز پارټي مرګستیا وکړه، مسلم لیگ نون مرګستیا وکړه او پرون په سینټ کې د جمعیت علماء اسلام 2 سینیټرانو
نوې چې دلاور خان او یو د بلوچستان هغه هم د دې په حق کې ووټ ورکو نو دې بدقسمتۍ ته وګورئ چې سبا به مولانا صاحب بهر وایي چې مونږ د خلاف یو او خپلو سینیټرانو ووټ ورکو د دې نه مخکې د منرل بلز باره کې د جمعیت علماء اسلام کسانو بلوچستان اسمبلی کې ووټ ورکړو په حق کې او بیا جمعیت والا مولانا صاحب ویلي چې مونږ باید وینه انکوایري کوو څلور میاشتې شوې د هغې نوټس چا جواب هم ورنکو نو دا داسې قانونونه چې دي دا ورځ ته ورځ د عوامو حقوق ختمول دي او صرف د دې دپاره دی چې خپل مخالف ته سزا ورکړي شي یا مخالف اوازونه یا څوک چې پوره من احتجاج کوي د هغه هر حق ختم کړي نو دا په 14 اګست چې د قائد اعظم بابا تصویر نو ما ته داسې ښکاري چې دا ښه په پلانینګ دی ځکه چې قائد اعظم بابا افکار هلته کې هغه 106 سال مخکې د دغه رولټ اکټ خلاف استعفا ورکړې وه او د هغې قائد اعظم بابا په وطن کې 106 سال بعد عکسې یو اکټ لاګو کیږي الله دې زموږ په ملک باندې رحم فضل وکړي د دې پاکستان بقا او سلامتی صرف د 1973 په آئین کې دا سو پورې چې موږ د آئین کې شکل ولورانو نو پاکستان ته ډیر نقصان رسو د خدای د پاره په پاکستان رحم فضل وکړي دا ډیر حکمرانان وزیران مشیران سرکاري اهلکاران ججان سیکټریان بیوروکریټ جرنیلان دا به ریټایرډ شي او د دوی وطن بیا بهري په دې ملک کې به ما او تاسو اوسو نو د خدای دپاره زموږ دپاره د ملک نه دوزخ مه جوړوئ امید لرم چې ستاسو به ویډیو خوښه شوي ویډیو کوم خوښه شوه کمنټ وکړئ لایک یې کړئ شیر یې کړئ او سوچ پې وکړئ په سوچ کې څه ګناه نشته